د روانو چارو په دې حالاتو کې قدرمنو اوریدونکو وایي چې جنگونه بدامني تنازعات کشیدګیانې په معیشت باندې یعنی په کاروبار باندې په ژوند باندې څنګه بد اثرات غورځي نو دا خبره یقیني ده چې کله هم حالات کشیده وي کله هم د دوو ملکونو ترمنځ جنگ وي نه صرف په هغو ملکونو کې معاشي ژوند ته معاشي معیشت ته کاروبار ته منصبو ته تاوانونه رسیږي بلکې ورسره څنګلوري همسایه ملکونه چې کوم دي په دغو ملکونو باندې هم اثرات چې کوم دي دا لازمي لویږي دا ملکونه له دې اثراتو څخه مبرا نه دي نو ګران اورېدونکو معیشت همیشه هغه وخت وده کوي پر مخ باندې روان وي کاروبارونه هغه ټیم ترقی کوي سټیم حالات پرامن وي حالات خوشگوار وي او خلک سرمایه‌کار کم دي هغه په سرمایه‌کاری کې دلچسپي اخی بلکې د چا سي کاروبارونه وي مختلفي کمپنیانې وي مختلفي کارخانې وي هغه هم مختلف پروډکټس کم دي دا تیاری او دا و مارکیټ ته راوړي او په خوشحالي باندې راوړي او په مارکیټ کې هغه شی نس کم دي دا بیا موږ او تاسو ترلاسه کوو ولیکن لکه اوس موجوده حالات ته موږ وګورو د ایران او د امریکای ترمنځ سي کم له دوو میاشتو څخه زیات ټایم وسولي یو د جنگ صورتحال دی علاقه کې کشیدګي ده یو تنازع ده خدای خبر کله به دا تنازع حل کیږي نو معیشت باندې ډېر بد اثرات لیدلي دي او دغه لوی نشاني دا د ګران اردوونکو شي نه ګران دي ما تاسو مخکې کوم یو شی سستا خسي هغه اوس ګران اخو وجه دا ده چې تیل ګران سو د تیلو آمدن سی کم دی ګران اردوونکو یعنی تیل سی چیرې د ملکونو تتلو هغه اوس ډیر کم زی او سیدا کم زی هغه په ډیر ګران قیمتونو باندې دي ډیر په مشکل باندې دا ملکونه سکم دي دا اوس تیل حاصلې د توانایي د پاره د کاروبار د سیستم د چلولو د پاره ګران بیخي په ګران قیمت یې نو چې په ګران قیمت یې نو لاندې بیا حکومتونو ولسته هم لازمی خبره ده له مجبورۍ څخه ریټونه ورپورته کوي ګرانې وي او د دې یو لنډ مثال در کوم بیګا تاسو ولیدلو که نه سي حکومت تقریبا یو څو پیسې کم 22 روپۍ په پټرولو او په ډیزلو کې فی لیټر څه کمې دي دا پیسې پورته کړي اوس بل دې سره ګوره کرایم پورته سي له دې سره به نور د ژوند معاملات څه کم دي شیونه سکم دي دا به سره ګران سي نو دارنګه دغه معیشت سکم دی دا هغه ټیم د زوال وخواته روان سي کله سي عدم استحکام وي په هغو ملکونو کې چې هغه قریبي ملکونه وي د دې جنګ زده ملکونو سره نږدې ملکونه وي همسایه ملکونه وي په هغو دغه ډېر بد اثرات سکم دي هغه لویږي خو الله تعالی به دا دعا کوو چې پروردګار ده پاکستان ته په دې سفارتي کوششونو کې چې د دې جنگ مستقل خاتمه وسی الله تعالی دې کامیابی ورکي او دا دعا به موږ ټول کوو ځان د پاره به هم کوو دا دعا ځکه چې موږ هم شدید متاثره کیږو له دې څخه که بیا دوباره جنگ وسولي نو بیا به موږ ډېر سخت شدید متاثره سو او بیا تاسو بل شی دام ویناسته ګوره دې معیشت زلی یو لنډ مثال در کوم بازارونه 8 بجې بند سي کاروبار هر څه 8 بجې بند سي ولې بند سي توانایي بچاو کنه هفته کې 3 ورځې سرکاري دفترانو چټي شولې یعنی جمعه هفته اتوار په دې شی باندې سي توانایي بچاو سي نو الله تعالی دې مخکې خیر کړي الله تعالی دې امن راولي الله تعالی دې مستقل توګه باندې دا جنگ بند